حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د عرش طرف ته مخ کې او داسې به ودرېږي او د خپل ګیره به په موټي کې داسې ونیسي. نبی علیہ السلام به ګیره مبارکه داسې په لاس کې ونیسي او د الله د عرش ته به ګوري. الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي محبوبه ولې خپئ؟ بس تمام محشر والا ګوري، تمام خلک ګوري، مخکني امتونه، وسني امتونه، یهود، نصارا، عیسایان، هندوان، مجوسیان، دا څومره کافر چې دي دا ټول به ګوري. الله تبارک وتعالی فرمایي محبوبه ولې؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ورته فرمایي الله تا را سره وعده کړې وه الله تحزني فی امتي، زه به تا ستا په امت کې نه رسوا کوم. الله دا وعده خو ما سره تا کړې ده. الله د دې نه بله رسوایي څنګه کېدی شي؟ زه فرشتو ته هم زما امتي دی مې بیا یو هغوی جهنم ته ورځئ. الله د دې نه بله غټه رسوایي کم کېدی شي؟ الله فرشتو ته فرمایي ای فرشتو دا واپس کړي دا کس، دا زما د محبوب امتي دی، واپس یې کړئ. فرشتې به واپس کړي را به ویلي الله تبارک وتعالی وفرمایي بیا ورله عمل وتلی، اعمال ولا بیا وتلی چې اعمال یې تللی کېږي بیا دغه نیکۍ سپکې مونږ خو داسې حل دی که نه، بیا نیکۍ سپکې ګناهونه درانه، بیا نیکۍ سپکې شو ګناهونه درانه شو. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام انمیلې متعلق د ګوتې مطابق داسې یو کاغذ به راوالي او د دې امتي د نیکو تلې ته به یې داسې غلې ورته وکړي چې ورته وکړي که نه د نیکو چابړې به دروند شي، د ګناهونو چابړې به سپک شي، اواز به وشي پلانکې د پلانکې زوی نن کامیاب شو، به داسې ناکامیابۍ سره چې نن نه بعد به ناکامه د کامیاب شو. نن چې دا اواز وشي الله تبارک وتعالی به حکم وکړي فرشتو ته انطلقوا دی بوځئ الله چېرته یې بوځو؟ جنت ته یې بوځئ که نه؟ تاسو نه د نیکو چاپړې دروند شو، د ګناهونو چاپړې سپک شو، جنت ته یې بوځئ که نه؟ فرشتې به دی روان کړي د جنت ته به یې بیایي چې جنت ته بیا دی فرشتو ته درخواست وکړي مالک پرېږدئ نه، مالک پرېږدئ زه د دې بنده نه تپوس وکړم دا څوک دی؟ دا څوک دی چې زما دپاره دومره غمجن دی؟ دا څوک دی؟ مالک پرېږدئ نه زه دې تپوس وکړم. فرشتې به یې وکړي تپوس دی چې رامخامخ شي نبي علیه الصلوۃ والسلام ته داسې به ورته وګوري، داسې به ورته وایي ما احسن وجهک ما احسن خلقک، وڅومره ښایسته مخ دې دی، والله څومره ښکلی پیدا کړی. من انت ته څوک یې دا خو راته ووایه که نه؟ څومره الله ښکلی پیدا کړی، څومره الله ښایسته مخ در کړی. من انت ته یې څوک چې زما دپاره دومره غمجن یې؟ نبي علیه الصلوۃ والسلام ورته وفرمایي انا نبیک، زه خو ستا نبي یم، تا لا زه نه یم پېژندلی، زه خو ستا پیغمبر یم، زه خو ستا نبي یم، ته ما نه پېژنې. الله نو دی به ورته وایي تا چې د ګوتې په مقدار دې چابړي ته ورته وکړه دا څه و چې زما د نیکو چابړی دروند کو؟ نو نبي علیه الصلوۃ والسلام به ورته وفرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي دا خو هغه درود و چې په دنیا کې به تا په ما باندې ویل، دا خو هغه درود و چې په دنیا کې به تا په ما باندې ویل، نن ستا د نیکو چابړی دروند کو، د ګناهونو چابړی دې څه شو؟ سپک شو.